زنانو به یو بل سره مقابله کوله. یو زنانه به وي زه په خپل ځان داسې خوشبويي ګورم چې خاوند ما طرف ته مایله شي. دویمې وي زه خپل ځان دپاره داسې خوشبويي او لباس ګورم چې خاوند ما ته مایله شي. درېمې وي زه دا کار کوم. لیکن دا درې بیبیانې فرمایي چې زمونږ خاوند به راغی او هغه سره به مونږ نږدې شو، د هغه نه به د مسکو نه سیوا خوشبويي تله. وایي مونږ ته تپوس وکړو یو پیره چې تا نه دا خوشبويي څنګه ځي؟ ما وویل خوله د نبی علیه السلام. زه اکثر خبره کوم د سیرت د نبی علیه السلام مبارک ذات، ټول ذات د نبی علیه السلام چې کوم دی نو معجزه وه. ما نن خبره د خولې کوله چې د نبی علیه السلام مبارک خوله دا رحمت دی د ټول امت دپاره. وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما ولید یو سړی نبی علیه السلام مبارک له راغی چې مې وکتل هغه کنډول کې اوبه را روانې کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وایي د الله رسوله د دې اوبو نه ګوټ وکړه، دا جوټه که په خپله خوله مبارکه باندې. ما تاسو ته وایي د نبی علیه السلام مبارک د خولې خبره کوم. وایي هغه نبی علیه السلام مبارک کنډول ونیو او د هغې نه یې جوټه کړه. وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبی علیه السلام مبارک چې د هغې نه جوټه کړه او خوله مبارک یې پکې ښکته کړه. وائل ابن حجر فرمایي چې دغه کس صحابي هغه چې د هغې اوبو نه اوبه وڅکلې ټول عمر به د هغه د خولې نه د مشکو بوی ته ټول څوک سره سبحان الله. هغه دومره هوښیار صحابي و چې هغه کنډول یې راواغستو او په یو کوهي کې یې واچو. ما وویل د هغه د خولې نه به د مشکو خوشبويي تله چې هغه کنډول یې په کوهي کې ور واچو. علما کرام فرمایي تر کومې زمانې پورې چې هغه کوهي و اوبه به پکې وي، د هغې اوبه بیا د مشکو اوبه وي، د مشکو بوی به تېته او د هغې کوهي نه به چې چا اوبه هم وڅکلې د هغه د خولې نه به هم د مشکو بوی ته د ما محترم هغه بیا داسې کوهي شو. هغه صحابي فرمایي بیا به خلک راتله د تبرک دپاره به یې د دغه کوهي نه اوبه څکلې. یا داسې یو کوهي اوس هم شته چې بئر شفا ورته وایي، بدر میدان ته چې ځې ما خپله د هغې نه اوبه څکلي دي ډېرې. نبی علیه السلام مبارک پکې لاړې اچولي دي. او بله خبره کوم او یا صحابو د دغې نه اوبه څکلي دي او لاړې پکې اچولي. ټول څوک سره سبحان الله. الله دې موږ تاسو ټول مدینې منورې او بیت الله شریف حرمینو ته بوځي. وایي آمین. صحیح شو. بئر شفا ورته وایي اوس هم شته. بدر میدان ته چې ځې په لاره کې راځي یو کوهی دی او اوبې داسې خوږې دي لکه د شاتو نه سیوا د ما محترم. د هغې وجه دا د نبي علیه السلام مبارک پکې لاړې اچولي دي. د نبی علیه السلام مبارک لاړې خو رحمت دی. ما وویل د نبی علیه السلام خوله مبارکه دا رحمت و د امت دپاره. درې بنې وې مدینه منوره کې. د هغه درېو بنو خپلو کې به مقابله وه یو بل سره، د زنانو مقابله یې داسې د یو بل نتیزې کوي. او الله دې معافي وکړي هغه شی اوس مرد سړو ته منتقل دی. ما ته ډېرې مقابلې کوو په دنیا کې. خفه کېږئ ما. زنانو به یو بل سره مقابله کوله. یو زنانه به وي زه په خپل ځان داسې خوشبويي ګورم چې خاوند ما طرف ته مایله شي. دویمې وي زه خپل ځان دپاره داسې خوشبويي او لباس ګورم چې خاوند ما ته مایله شي. درېمې وي زه دا کار کوم. لیکن دا درې بیبیانې فرمایي چې زمونږ خاوند به راغی او هغه سره به مونږ نږدې شو، د هغه نه به د مسکو نه سیوا خوشبويي تله. وایي مونږ ته تپوس وکړو یو پیره چې تا نه دا خوشبويي څنګه ځي؟ وایي هغه خاوند راته وایي یو پیره داسې کار و په ما باندې دانې راختلې وي. چې دانې راختلې وي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له لاړم مې د الله رسوله دانې دي را باندې او تنګۍ مې ډېر. نبی علیه السلام وایي ښه لږ ساعت غلی شو. ما ته یې وایي قمیص وباسه. او چې پیغمبر چاته وایي چې قمیص وباسه سبحان الله وایي ټول شوق سره اواز درانغې لکه چې عیشت نشته. قمیص مې ویسته و نبی علیه السلام مبارک په خپله دا ابهامه ګوته په لاړو مبارکو باندې دبه باندې داسې کوله او زما په دانه باندې به راښکله داسې به صفا کېده ګویا ما باندې په ټول عمر کې دانې نه دي راختلې. او بله خبره کوم بدن مې داسې پاک شو. او بله خبره کوم د قیامت د سبا پورې بیا زما په وجود باندې
دانې نه وې راختلې. دویمه خبره، زما د وجود نه د هغې وخت نه کله چې پې آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د لاړو ګوتې راښکلې، د هغې ورځې نه زما د بدن نه د مشکو د زعفرانو بویونه ځي. زما محترم زه عطر مطر نه مګم، ما ته د عطر ضرورت نشته. تر وفاته پورې بیا به تر وفاته پورې به د هغه د بدن نه خوشبویي تله. ما وی د نبی اسلام مبارک ذات چې دی او د نبی اسلام مبارک خوله چې د اخره کې ویم چې دا د تمام انسانیت د تمام امت لپاره یو رحمت دی او دا گویا چې د تمام امت لپاره مغفرت دی. یا حبیب سلام علیکا سلام